बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو محصلینو، الله دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. راځو موږ او تاسو تر 5م فصل پورې خپل درس رسولی وو. په دې فصل کې به انشاءالله موږ او تاسو بلډ ټایپس د وینې ګروپونو باندې خبرې کوو. ټرانسفیوژن د وینې په ورکولو، یعنې د وینې انتقال یا د یو شخص نه بل شخص ته د وینې ورکول یا داخلول. ټیشو and organ transplantation، د انساجو او د غړو په پیوند کولو باندې به خبرې کوو. په عمومي ډول سره اول په دې باندې خبره کوو چې انټیجنسټي کاز امیون ریاکشن اف بلډز. د بدن معافیتي سیستم د انټیجنونو په مقابل کې عکس العمل ښایي. ګرانو محصلینو، تقریبا د 1900 میلادي کال نه مخکې کله به چې یو شخص نه بل شخص ته وینه ورکړل شوه، یعنې یو شخص به بل شخص ته وینه ورکړه، نو په ډېری ځل به کله به د وینې یو شخص د دې وینې په مقابل کې عکس العمل ښودو، کله به یې عکس العمل نه ښودو. د دې لپاره د خلکو سره فکر پیدا شو، سوچ پیدا شو چې څه شی د دې سبب دی چې ځینې خلک عکس العمل ښایي د ځینې وینې په مقابل کې، او ځینې خلک چې کوم دي هغه عکس العمل نه ښایي. په 1900 میلادي کال کې کارل لینسټینر دغه خبره ثابته کړه. ده وویل چې د آر بي سي په غشا باندې انټیجنونه شتون لري، او دغه انټیجنونه چې کوم دي د دې انټیجنونو په اساس باندې ریاکشن رامنځته کیږي. یعنې که چېرته د دوو اشخاصو ترمنځ انټیجنونه مساوي وي، نو دوی ترمنځ بیا ریاکشن صورت نه نیسي، او که چېرته د یو دوه خلکو ترمنځ، د دوه اشخاصو ترمنځ د وینې ګروپونه مساوي نه وي یا دغه انټیجنونه یې مساوي نه وي، دلته بیا ریاکشن رامنځته کیږي. کارل لینسټینر په 1900 میلادي کال کې دغه انټیجنونه د آر بي سي په غشا باندې کشف کړه. یعنې که داسې ووایو چې د او ای بي سیسټم یا د ای بي او سیسټم د اول ځل دپاره په 1900 میلادي کال کې د کارل لینسټینر لخوا کشف شو. د همدغې کار د کشف کولو له وجې، یعنې د او ای بي ګروپونو د کشف له وجې، کارل لینسټینر په 1930 میلادي کال کې بیا د نوبل جایزه هم واخیسته. په 1940 کال کې د دې نه وروسته بیا د 1900 میلادي کال نه وروسته بیا هم مثلا کارل لینسټینر داسې وکړه چې دغه ګروپونه یې کشف کړه، یعنې د آر بي سي په غشا باندې دغه انټیجنونه کشف کړه. نو بیا به یې دغه انټیجنونه چې کشف کړه دته یې ای بي او همدارنګه د او نومونه ورکړه. دې کله به بیا چې د ای ګروپ شخص ای ته وینه ورکړه، نو بیا به هم کله به ریاکشن رامنځته کېدو او کله به ریاکشن نه رامنځته کېدو. نو ده سره دا سوچ پیدا شو چې اوس خو انټیجنونه هم سیم دي، یو شان دي، اوس ولې ریاکشن رامنځته کېږي. نو په 1940 میلادي کال کې کارل لینسټینر او وینر دې دواړو عالمانو د آر ایچ سیسټم کشف، یعنې دوی ویل چې آر ایچ سیسټم جدا سیسټم دی، او دغه وروسته به انشاءالله موږ تاسو تشریح کړو چې که چېرته د ډي انټیجن یو څوک ولري او دغه مقابل لوری چاته چې څوک وینه ورکوي هغه یې هم ولري او وینه اخیستونکی یې هم ولري، نو ریاکشن باندې رامنځته کېږي. خو البته که چېرته هغه شخص چې وینه ورکوي هغه د ډي انټیجن ولري او هغه شخص چې وینه اخلي هغه ډي انټیجن ونه لري، نو بیا ریاکشن رامنځته کېږي.
ګرانو محصلینو موږ تاسو تر اوسه پورې د دوو سیستمونو نه یادونه وکړه د وینې د ګروپونو چې یو او ای بي سیستم او بل آر ایچ سیستم. دا په تفصیل سره انشاءالله لولو، ورخطا کیږئ مه انشاءالله. دا مقدماتي خبرې دي. د دې نه علاوه تقریبا په وینه کې دا ګروپونه یوازې دا دوه ګروپونه نه دي، تقریبا 23 ډوله د ګروپونو د وینې د ګروپونو سیستمونه لرو چې ځینې عبارت دي چې دغه مهم نومونه یې زه اخلم خو کلینیکلي موږ تاسو سره بیا دونه اهمیت نه لري، نو ځکه د دې نه بیا صرف نظر کوو او یوازې همدغه او ای بي سیستم او آر ایچ سیستم چې کوم دي دا لولو. ښه بل چې کوم دی آی سیستم دی، ډپي سیستم دی، همدارنګه پی سیستم دی، همدارنګه ډبلیو ان ایس سیستم دی، کیل سیستم دی، لیویس سیستم دی، سولټر ایکس جی سیستم دی. دغه ټول سیستمونه چې کوم دي دا شته، تقریبا 21 ډوله ګروپونه دي په وینه کې. کارل لینسټینر وویل چې انټیجنونه په دوه ډوله دي، یعنی A او B انټیجنز یا اګلوټینوجنز. اګلوټینوجنز معنا هم انټیجن، د A انټیجن او د B انټیجن. انټیجنونه تقریبا 10 ډولونه لري، مګر پرته له پورته دوه څخه نو ټول ضعیف دي او پورته دوه انټیجنونه بارز انټیجنونه دي. یعنی د آر بي سي په غشا باندې یوازې دا خبره نه ده چې یا به د بي انټیجن وي یا به د A انټیجن وي، تر 13 پورې نور انټیجنونه هم شته خو د هغې تاثیرات ویک دي، کمزوري دي، نو ځکه د A او B تاثیرات زیات دي، نو موږ تاسو A او B نه یادونه کوو. کله چې د یو چا د آر بي سي په غشا باندې د A انټیجن موجود وي او یا د یو چا د آر بي سي په غشا باندې د B انټیجن موجود وي، نو همدغه یې د وینې ګروپ دی. مثلا یو شخص د آر بي سي په غشا باندې د A انټیجن موجود دی، دا شخص د دې شخص د وینې ګروپ A دی. یو شخص د B انټیجن د خپل آر بي سي په غشا باندې لري، نو د دې شخص د وینې ګروپ B دی. د دې انټیجنونو د لرلو او نه لرلو له وجې کارل لینسټینر دا ټول انسانان دا خلک د نړۍ چې کوم دی په 4 ګروپونو باندې تقسیم کړه. دغه تقسیمات د A او B اګلوټینوجنو یا انټیجنونو د موجودیت او نه موجودیت پورې تړلی دی. اول ګروپ خلک کم دي؟ کله چې د یو چا د آر بي سي په غشا باندې د A او B دواړه اګلوټینوجنونه یا انټیجنونه د دې دواړو څخه یو هم موجود نه وي، نو د دې شخص د وینې ګروپ 0 دی یا 0 دی. یعنې که یو شخص نه په خپل آر بي سي په غشا باندې نه د A انټیجن ولري او نه د B انټیجن ولري، نو د دې شخص د وینې ګروپ څه شی دی؟ 0. دویم، کله چې د یو چا د آر بي سي په غشا باندې د B انټیجن موجود وي، نو د دې شخص د وینې ګروپ B دی. یعنی که چېرته د دواړو څخه یو موجود وو، د دې یعنی B موجود وو، نو د دې شخص د وینې ګروپ B دی. دریم، کله چې د یو چا یا د یو شخص د آر بي سي په غشا باندې د A اګلوټینوجن یا انټیجن موجود وي، نو د دې شخص د وینې ګروپ A دی. څلورم، کله چې د یو شخص یا د یو چا د آر بي سي په غشا باندې د A او B دواړه اګلوټینوجنونه موجود وي، نو د دې شخص د وینې ګروپ AB دی. یعنې په لنډ ډول باندې موږ او تاسو داسې وایو، که چېرته یو شخص د خپل آر بي سي په غشا باندې یو انټیجن هم ونه لري، یعنې نه د A انټیجن ولري او نه د B انټیجن ولري، د دې شخص د وینې ګروپ O دی یا 0 دی. که چېرته یو شخص د آر بي سي په غشا باندې د A انټیجن ولري، د دې شخص د وینې ګروپ A دی. که چېرته یو شخص د خپل آر بي سي په غشا باندې د B انټیجن ولري، نو د دې شخص د وینې ګروپ B دی.
او که چېرته یو شخص د A خپل RBC په غشا باندې د A او B دواړو انټیجنونه ولري نو دغه شخص ګروپ چې کوم دی هغه AB دی. Relative frequencies of the different blood types. دغه OAB چې کوم ګروپونه دي په نړۍ کې د دې فیصدي یا اندازې څومره ده. د O ګروپ خلک چې کوم دي د اندازه یا فیصدي زیاته ده، تقریبا 40% خلک د O ګروپ خلک دي. مثبت او منفي باندې ان شاء الله به وروسته خبره کوو، خو عمومي اوس O A او B باندې خبره کوم. A چې کوم دی A ګروپ 40% خلک A ګروپ لري، B بیا 9% لري او AB چې کوم دی دا بیا 3% لري. به ما ټول څلور ګروپونه شو، یو O ګروپ شو، بل A ګروپ شو، بل B ګروپ شو او بل AB ګروپ شو. O ګروپ خلک زیات دي، یعنی 40% خلک O ګروپ لري، A 41% خلک A ګروپ لري، تقریبا 9% B ګروپ خلک دي او 3% چې کوم دي دا بیا AB دي. Genetic determination of the agglutination یا agglutinogens. په عمومي ډول سره تاسو په جنټیک کې د موضوع باندې ډېر خبرې کړې وي. نهم کروموزوم د ګروپونو د تعینولو لپاره مسؤل کروموزوم دی. په دې شکل کې تاسو ګورئ جین فرام پیرنټس، ګروپ اف افسپرینګ، جینوټایپ. د مور او پلار نه چې کوم جین راځي د ماشوم د وینې ګروپ به کوم وي او د دې جینوټایپ به څنګه وي. مور پلار کې ریشي چې دواړه د A ګروپ ولري، A د ماشوم د وینې ګروپ به A وي، د دې جینوټایپ به AA یا که چېرته دا وي د مثلا د مور یا پلار د وینې ګروپ A وي، همدارنګه د مور یا پلار د وینې ګروپ د یو کس مثلا A وي او د بل O وي، نو بیا هم د ماشوم د وینې ګروپ به A وي او د دې جینوټایپ به AO وي. که چېرته د مور او پلار د وینې ګروپونه B وي، د ماشوم د وینې ګروپ به B وي، همدارنګه جینوټایپ به هم B وي. که چېرته د ماشوم د وینې ګروپ بخښنه غواړم د والدینو کې د یو شخص د وینې ګروپ B او د بل O وي یا 0 وي، نو د دې ماشوم د وینې ګروپ به B وي او جینوټایپ به BO وي. که چېرته د والدینو کې د یو شخص د وینې ګروپ A او د بل B وي، نو د ماشوم د وینې ګروپ به AB وي او د دې جینوټایپ به هم AB وي. که چېرته د والدینو د وینې ګروپ O او د مور د وینې ګروپ هم O وي، یعنی د دواړو O وي، نو د ماشوم د وینې ګروپ به هم O وي او د دې جینوټایپ به OO وي. راځو اګلوټینینز یا انټي باډیز. اګلوټینینز یا انټي باډي اوس په دې باندې خبره کوو چې کوم ګروپ شخص کوم انټي باډي لري. که چېرته یو شخص د A انټیجن ولري، دا شخص په خپله غشا باندې د B انټي باډي لري. په دې شکل کې تاسو ګورئ د وینې ګروپ دی انټیجن، مثلا ګروپ شو انټیجن ان RBC شو او انټي باډي ان سیرم شو. دلته به یو خبره باید یاد وساتو محترم ناقصبانو چې دغه ګروپونه چې کوم دي په دې کې د RBC په غشا د انټیجن چې کوم دی دا د RBC په غشا باندې موجود وي او انټي باډي چې کوم دا بیا په سیرم کې موجوده وي، په پلازما کې موجوده وي. نو دې خبرې ته باید تاسو
فکر ولرئ. مثلا یو شخص دی د وینې ګروپ یې A دی، د دې شخص انټیجن په RBC په غشا باندې مخکې مې یادونه وکړه چې څه شی به وي A به وي، او دا شخص به د څه شي انټي باډي لري په خپله وینه کې، دا به د B انټي باډي لري. بل شخص دی د وینې ګروپ B دی، د دې د RBC په غشا باندې به د B انټیجن موجود وي او دا شخص به د A انټي باډي لري په خپله وینه کې. یو شخص دی د هغه د وینې ګروپ AB دی، دا شخص به په خپل RBC په غشا باندې هم د A او هم د B انټیجن لري، خو انټي باډي به یوه هم نه لري. یو بل شخص دی چې هغه د O ګروپ لري، د دې مخکې مې یادونه وکړه چې یو انټیجن هم دا نه لري په خپله RBC په غشا باندې، نو ځکه صفر یا O ګروپ دی، او دی به دواړه انټي باډیګانې لري، هم به د A انټي باډي او هم به د B انټي باډي د خپل RBC په غشا باندې لري. اوس راځو ټایټر اف د اګلوټینینز at different age. د ژوند په مختلفو مرحلو کې د انټي باډیګانو ټایټر یا اندازې باندې خبره کوو. کله چې ماشوم پیدا شي تر 2 میاشتو پورې یوه انټي باډي هم نه لري. البته د دې زما مطلب د B انټي باډي، د A انټي باډي او یا دغه دواړه. د 2 میاشتو څخه تر 8 میاشتو پورې د انټي باډي جوړېدل شروع کیږي او تقریبا د 8 نه تر 10 کلونو پورې انټي باډي اعظمي حد ته رسیږي. د دې عمر څخه وروسته انټي باډیګانې نورې نه زیاتیږي، مګر عمر چې څومره زیاتیږي انټي باډیګانې کمیږي. دا خو د ژوند په مختلفو برخو کې وختونو کې د انټي باډیګانو اندازه شو. اوریجن اف اګلوټینینز ان د پلازما. مهمه خبره دا ده چې اوس نو د پلازما ته دا انټي باډي د کومه راغلي؟ په پلازما کې د اګلوټینونو منشا. انټي باډیګانې یا اګلوټینونه منشا چې کوم ده د غذایي موادو او بکټریاو په واسطه رامنځته کیږي. دغه انټي باډیګانې په وینه کې د غذایي موادو او بکټریاګانو په واسطه رامنځته کیږي، یعنی پلازما ته مربوطه انټي باډي د غذایي موادو او بکټریاو په واسطه راځي. مثلا یو شخص دی د B انټیجن، مثلا د شخص د وینې ګروپ A دی، د A انټیجن په غذایي موادو بکټریاګانو کې اخلي، د B هم اخلي. نو د A چې کوم دی د A په مقابل کې دا انټي باډي نه جوړوي. ځکه ولې نه جوړوي؟ ځکه چې دا د خپل انټیجن دی، سیلف انټیجن دی. سیلف انټیجن او نان سیلف انټیجن ایمونولوژي کې مهمه خبره ده، دا د خپل انټیجن دی. او B انټیجن د دې چې کوم دی دا نان سیلف انټیجن دی، پردی انټیجن دی. نو د دې په مقابل کې بدن چې کوم دی هغه انټي باډي جوړوي. نو د دې شخص په وینه کې به کومه انټي باډي موجوده وي؟ د B. یو بل شخص دی مثلا د هغې د وینې ګروپ A دی، یعنې د دې د RBC په غشا باندې بخښنه غواړم B دی، د دې د RBC په غشا باندې د B انټیجن موجود دی. نو اوس دا شخص چې کوم دی که چېرته د خارج نه د بکټریاو په واسطه او یا مثلا د غذایي موادو په واسطه د دې بدن ته د B انټیجن داخل شي، نو د B په مقابل کې دا څه کوي؟ دا عکس العمل نه ښکاره کوي بدن معافیتي سیستم، انټي باډي نه جوړوي. ولې نه جوړوي؟ ځکه دا د دې سیلف انټیجن دی. خو که چېرته د A انټیجن داخل شي نو د A په مقابل کې بیا دغه بدن دغه د وینې ګروپ چې کوم دی دا بیا انټي باډي جوړوي. نو ځکه د B شخص د B وینې ګروپ لرونکی شخص چې کوم دی دا به د A انټي باډي لري. یو شخص دی مثلا دا د A او B دواړه انټیجنونه لري، د وینې ګروپ یې څه شی دی؟ AB دی. نو دلته ګوره دا به بیا یوه انټي باډي په اصطلاح په خپل بدن کې نه لري، ځکه که دا د A انټیجن ته خارج نه والي که د B انټیجن ته خارج نه والي، دواړه چې کوم دی د دې لپاره سیلف انټیجنونه دي، د دې خپل انټیجنونه دي. نو دی د یو په مقابل کې هم انټي باډي نه جوړوي. که بیا راشو O ګروپ ته، O ګروپ یا صفر ګروپ دی، مونږ ویل چې دی په خپل RBC په غشا کې په RBC په غشا باندې یو انټیجن هم نه لري. نو د دې لپاره که چېرته دا شخص د خارج نه غذایي مواد یا بکټریاو په واسطه
د A انټیجن یا د B انټیجن د دې بدن ته داخل شي نو د دواړو په مقابل کې عکس العمل ښایي، یعنی هم د A انټي باډي جوړیږي او هم د B انټي باډي جوړیږي. نو ځکه وایو چې دا شخص په دواړه انټي باډیګانې لري. نو دغه درس به انشاءالله دومره بس وي. وروسته لیکچر به بیا موږ اګلوټینیشن پروسس اینډ ټرانسفیوژن ریاکشن وي. نو الله دې وکړي چې تاسو یو څه اخذ کړی وي. احیانا که کومه پوښتنه وه کوم خبره وه نو بیا ما سره په اصطلاح په واتساپ له لارې شریکه کړئ. انشاءالله سره به پوښتنې حل او سوالونه به سره حلوو. په مخه مو ښه شي.